बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन मुगा 10 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.6 की क्वेश्चन नंबर 3 ना अखवा बडिस को क्वेश्चन नंबर 3 रे तासु खपल किताबुन रावाले और किताबुन के पेज नंबर 189 एक्सरसाइज 7.6 की क्वेश्चन नंबर 3 तलक गोरे। क्वेश्चन नंबर 3 हुई a tree is 50 meter high। a tree is 50 meter high यो ونه چې هغه 50 میټر های ده دغه هایټ 50 میټر دی. فرض کړه دی هایټ ما واغستو ځان لول ډایګرام به جوړ کړئ. دا ما هایټ واغستو 50 میټر یو ونه چې هغه هایټ دغه دی 50 میټر. Find the angle of elevation of its top to a point. در دې ټاپ ته او تاسو یو پوینټ on the ground 100 meter away from the foot of tree. یو پوینټ چې هغه د دې ټری د دې فوټ نه 100 میټر فاصله باندې دی. دا فرض کا یو پوینټ شو چې د دې نه په 100 میټر فاصله باندې دی. د دې پوینټ نه چې دې ټاپ ته ګوري نو ته تاسو چې کوم انګل اف الیویشن راځي هغه انګل اف الیویشن معلومول دی. دا زما سره د دې ونې هایټ شو. د دې ونې د دې یخ نه په 100 میټر فاصله باندې دلته یو پوینټ دی. د دې پوینټ نه چې تاسو د ټاپ ته ګورئ نو ستاسو دا سایډ چې د هاریزنټل سره کوم انګل جوړوي دا انګل معلومول دي. فرض کا زه دې نمونه ورکم چې دا زما سره شو A، دا زما سره شو B او دا زما سره شو C. زما سره ګیون ډیټا څه شوه؟ गिवन डेटा जमा सर शवा गिवन बल बस लिखो रिक्वायर्ड गिवन जमा सर ए बी दागी हाइट थे 50 मीटर और बल पर दिए डायग्राम की बी सी आगा जमा सर दे 100 मीटर रिक्वायर्ड से दी द इंगल सी यानी इंगल सी माता معلومول دي. اوس خبردار چې په دې تاسو ګورئ موږ ته دا زما سره رایټ انګل لا رایټ انګل ته مخامخ سایډ ته موږ سوی هاي پارټنیوز ته وایو او چې کوم انګل موږ کانسیډر کړی دا انګل موږ دا معلومو دي انګل ته مخامخ سایډ ته موږ پرپینډیکولر وایو. زما سره په دې کې دا پرپینډیکولر شو او د انګل سره ایڈجسټنټ سایډ دا زما سره بیس شو. یعنی په دې کې دا اے بی زما سره پرپینډیکولر شو او بی سی زما سره بیس شو. اوس موږ ته پته را موږ کومه ټرایګنومیټرک ریشو استعمال کو استعمال کو چې موږ دا انګل معلوم کو. وګورئ ټرایګنومیټرک ریشو کې زموږ سره ټینجن تیټا را ټینجن تیټا برابري پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. تاسو به خپل ګیون ډیټا ته ګورئ چې په دې کې ماته څه څه راکړی شوي دي. که فرض کا پرپینډیکولر او هاي پارټنیوز ګیونی نو موږ ساين تیټا استعمالولی شو ځکه چې ساين تیټا زموږ سره برابر دي د پرپینډیکولر ډیوایډ بای هاي پارټنیوز. خو چونکې دې کې هاي پارټنیوز نشته دی نو زموږ سره څه دي پرپینډیکولر او بیس دي. دغه که فرض کا بیس او هاي پارټنیوز ګیونو نو موږ استعمالولی شو کاس تیټا ځکه چې کاس تیټا برابر د د بیس ډیوایډ بای هاي پارټنیوز. خو چونکې په دې کې زموږ سره پرپینډیکولر او بیس ګیون دي نو موږ استعمالولی شو ټینجن تیټا. نو موږ به وایو چې سلوشن چې موږ کوو ټینجن تیټا زموږ سره څه برابري ټینجن تیټا از ایکول ټو پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. پی نه مطلب پرپینډیکولر بی نه مطلب بیس. اوس وګورئ که فرض کوم دا ټراینګل کانسیډر کو په دې ټراینګل کې ټینجن انګل سی ووالمه دا انګل کانسیډر کم نو بیا زما سره پرپینډیکولر سره راځي په دې ټراینګل کې پرپینډیکولر راځي اے بی او بیس زما سره راځي بی سی. اوس ګورئ اوس په قیمتونه پوټ کومه ټینجن انګل سی پرپینډیکولر زما سره دی 50 او بیس زما سره دی 100. اوس دا 50 چې زه په 100 تقسیم کومه دې نه به راشي اشاریه 5. دغشانتې اوس ټینجن انګل سی از ایکول ټو اشاریه 5 چې موږ دا انګل معلومو
د دې هم ټینجن انورس والو ټینجن انورس and to tangent angle C is equal to tangent inverse 0.5 اوس په دا tangent inverse او tangent دی بل سره ختم شي زموږ سره پاتې شي angle C به پاتې شي او دلته به پاتې شي tangent inverse اشاریه 5 اوس tangent inverse اشاریه 5 نو زموږ سره tangent inverse اشاریه 5 زموږ سره برابري تاسو په ساينټیفیک کیلکولیټر کې تاسو ګورئ تاسو به شیفټ په وهئ بیا به ټینجن بیا به بریکټ اشاریه 5 نو چې تاسو هغه وهئ بیا به اوکې بټن دباو کوئ تاسو ته به درکړي 26.56 ډیګري زموږ سره به دا انګل چې ده دا به 26.56 راځي question number 5 زموږ سره دی question number 4 sorry question number 4 دی وایي from the top of a hill 240 meter high یو hill یو غر دی هغه زموږ سره دی 240 میټر هائی لول به ځان له ډایګرام جوړ کړئ چې دا یو غر شو او د دې هایټ دی 240 میټر هایټ دی لوړوالی د نما ځکه ورټیکلی لاین ډرا کوم from the top of a hill 240 meter high measure the angle of depression of the top and bottom تاسو د دې غر د دې څوکې نه د دې ټاپ نه تاسو څه دا کوي measure of the angle of depression of top موږ چې کله موږ د لوړ ځای نه لاندې ځای ته ګورو نو زموږ دا نظر چې د هاریزنټل لاین سره کوم انګل جوړوي هغې ته موږ انګل اف ډیپریشن ویلو دلته یو مینار دی دې کې سره یو مینار دی دې ته مخامخ یو مینار دی د دې غر د څوکې نه چې د مینار د ټاپ ته ګوري نو دا نظر د دې هاریزنټل سره چې کوم انګل جوړوي هغه انګل دا 30 ډیګري او چې د دې غر د څوکې نه د دې مینار د یخ ته ګوري نو بیا زموږ سره انګل جوړیږي دا انګل جوړیږي 60 ډیګري ټوټل انګل 60 جوړیږي تاسو ګورئ وایي from the top of a hill 240 meter high measure of the angle of depression of the top and bottom of minaret are 30 and 60 respectively find the height of minar د دې مینار هایټ معلومول دي تاسو ګورئ زموږ سره په دې کې چې کوم ډیټا رااله یو د دې غر چې کوم هایټ دی هغه دی 240 میټر یو زموږ سره دا انګل رااله یو انګل دا رااله که فرض که دا دواړه موږ د یو بل سره میلاو کړو نو دې پوینټ ته فرض که زه اے ووایم دې ته بي ووایم زما سره ګیون ډیټا سره یو به زموږ سره ګیون ډیټا به والو او بل به ریکوایرډ والو لول دې له تاسو نمونه ورکوي دې له ما نوم ورکو اے بي یعنې اے بي څه شی دی هایټ اف د هیل د دې غار چې کوم هایټ دی هغې له ما ورکو اے بي او دا زما سره 240 دی اوس زموږ سره دې له څه نوم ورکو اے بي فرض که دې پوینټ له ما سی نوم ورکو او دا هم داسې بره میلاو کوي او دې له مې ورکو ډي اوس زموږ سره بل څه ګیون دي او دې له سره ای نوم ورکوي نو دا انګل چې دا بر انګل ډي اے ای دی انګل له ما نوم ورکو انګل ډي اے ای دا انګل زموږ سره ده 30 ډیګري دې ته وګورئ زموږ سره ډي اے ای دا انګل زموږ سره رااله 30 ډیګري خو انګل ډي اے سی هغه دا ټوټل دا انګل رااله انګل ډي اے سی انګل ډي اے سی زما سره رااله 60 ډیګري دا زما سره ګیون ډیټا رااله اوس ما ته معلومول څه دي چې کوم مینار دی هغه مینار خو د دې ځای نه دې پورې دی دا زما سره مینار دی او مینار زما سره په دې ډایګرام کې د سی ای برابر شو نو سی ای ما ته معلومول دي C
سی ته ما ساين اف انټروګیشن کو زه دا معلومول غواړم. اوس خبره دا ده که تاسو په دې ډایګرام کې سوچ وکړئ دا اے بی او دا سی ډي دواړه یو شانتي دي. زه داسې هم لیکلی شم چې اے بی او یا اے بی او ډي سی دا دواړه سیم دي. زه دې ته داسې هم لیکلی شم چې اے بی او ډي سی دا دواړه سیم دي، دا 240 میټر دي. یعنی دا هم 240 میټر شو. ها دویم دا چې اے ډي او بی سی دواړه دا سیم تھنګ دي. نو موږ له پکار دا ده چې موږ دا ای ډي معلوم کو، چې دا ای ډي معلوم کو نو هغه به د سی ډي نه منفي کړو، نو زموږ سره به د دې مینار هایټ راشي. دې ته وګورئ زموږ سره د دې ځای نه د دې ای سی دا زموږ سره مینار دی. د دې مینار هایټ چې موږ معلومو نو موږ ته د سی نه وال تر ډي پورې دا ګیون ده چې دا 240 میټر دی. نو که موږ دا ای ډي معلوم کو دا بره او د دې سی ډي نه دا بره منفي کړو نو دا به زموږ سره د مینار هایټ راشي. اوس خبردار چې دغه به څنګه معلومو، چې دغه معلومو نو موږ له دا ټرایینګل سال کول پکار دی. کومه ټرایینګل؟ اے ډي ای یو ټرایینګل شته، دا ټرایینګل به موږ سال کوو. خو چې دا ټرایینګل موږ سال کوو نو په دې کې زموږ سره صرف یو اینګل ګیون دا 30 ډیګري ده، بل زموږ سره یو سایډ هم نشته دی. نو چې یو سایډ نشته نو موږ پکار ده چې دې له دا اے ډي سایډ معلوم کړو. او اے ډي سایډ به موږ څنګه معلومو؟ د اے ډي سایډ معلومول لپاره به موږ اے بی سی ټرایینګل په دې اے بی سی ټرایینګل کې چې موږ بی سی معلوم کو نو بی سی او اے ډي دواړه سیم تھنګ دي. چې موږ بی سی معلوم کو نو هغه بیسیکلی موږ د دې ټرایینګل اے ډي معلوم کو نو موږ بی سی معلومو. اوس خبردار چې دا ټرایینګل کې موږ بی سی معلومو زموږ سره په دې ټرایینګل کې فرض کړه دا اینګل موږ والو نو دا اینګل او دا 60 چونکې دا دواړه اینګل خو سیم اینګل لازي نو دا اینګل هم 60 شو، ځکه چې دا اینګل 60 ده نو دا اینګل به هم 60. نو زما سره په دې کې زه بی سی چې معلوم کوم بیسیکلی ما چې اے ډي معلوم کړی. نو چې دا ټرایینګل موږ سال کوو په دې کې موږ ته ګیون دی دا اینګل ته مخامخ سایډ دا پرپینډیکولر شو. زما سره په این ټرایینګل دا ز سولوشن چې کومه این ټرایینګل دا علامت ټرایینګل له کومه ټرایینګل اے بی سی ټرایینګل اے بی سی کې زما سره اے بی ګیون دی هغه د 240 میټر او اینګل سی هم موږ ته معلوم دا غره 60 ډیګري. نو په دې کې زه بی سی په اسانه سره معلومولی شم. زه به استعمال کوم ټینجن थीटा څه برابري پرپینډیکولر ډیوایډ بای بیس. اوس ان کیس اف دس نو ټینجن سی به څه برابري پرپینډیکولر زما سره اے بی راغی او بی سی زما سره بیس راغی. اوس تاسو وګورئ ټینجن 60 ډیګري به راشي. ټینجن 60 ډیګري ځکه چې دا زموږ 60 ډیګري ده. اے بی قیمت 240 ته، اے بی قیمت زما سره 240 ته او ډیوایډ بای بی سی. نو بی سی قیمت خو ماته معلوم نه دی، بی سی قیمت خو زه معلوموم. اوس چې بی سی قیمت زه معلوموم نو دا بی سی په دې طرف ته راشفټ کوم او دا ټینجن 60 په دې طرف ته راشفټ کوم. بیا وګورئ دې ته بی سی چې معلوموم نو دا ټینجن 60 په دې طرف ته راشفټ کوم او بی سی به هغه طرف ته شفټ کوم. څه به راشي بی سی دې طرف ته راغی او 240 ډیوایډ بای ټینجن 60 ډیګري. اوس د ټینجن 60 ډیګري قیمت تاسو چې په ټیبل کې وګورئ نو هغه به تاسو سره راشي. دا ټینجن 60 قیمت تاسو سره په ټیبل کې شته 240 او د ټینجن 60 قیمت ته انډر روټ 3. نو تاسو سره د بی سی قیمت معلوم شو. اوس تاسو وګورئ تاسو سره چې د دې بی سی قیمت معلوم شو نو دې مطلب دا شو چې په ټرایینګل بی سی زموږ سره برابر دی په دې ټرایینګل کې د اے ډي. یعنې ستاسو سره د اے ډي قیمت معلوم شو. د اے ډي قیمت زموږ سره راغی 240 ډیوایډ بای انډر روټ 3. اوس راځو دې ټرایینګل ته. په دې ټرایینګل کې اوس این ټرایینګل اے ډي ای دې ټرایینګل ته راشو اے ډي ای.
په دې ټراینګل کې زموږ سره اوس ګیون څه شو یو ایډي ماته معلوم شو ایډي زما سره سایډ شو 240 انډر روټ 3 ایډي زما سره شو 240 انډر روټ 3 او بل پکې زما سره انګل डी ए ई انګل डी ए ई هغه زما سره برابر ده د 30 ډیګري اوس ګورئ په دې ټراینګل کې چې موږ دا डी ई معلوم کو مال چې دا डी ई موږ تراشي نو دا غونډ فاصله خو سره 240 تا دا غیر چې دا डी ई منفي کو د مینار هایټ په موږ تراشي اوس دغه ټراینګل چې حل کو and triangle ADE tangent DAE دا بل څه برابري پرپینډیکولر په دې کې اوس انګل ته مخامخ سایډ DE دی پرپینډیکولر او ډیوایډ بای بیس نو DE پکې سره DE پکې پرپینډیکولر دی او AD پکې بیس دی اوس وګورئ ټینجن DAE زموږ سره کوم انګل دا 30 انګل برابر ده 30 ډیګري برابر ده او DE او دې قیمت ته 240 انډر روټ 3 اوس وګورئ د ټینجن 30 قیمت چې تاسو په ټیبل کې وګورئ 1 اوور انډر روټ 3 دی د دې AD قیمت زموږ سره 240 ډیوایډ بای انډر روټ 3 دلته هم سره شي 240 ډیوایډ بای انډر روټ 3 اوس د ټینجن 30 قیمت زموږ سره دی 1 اوور انډر روټ 3 از اکول ټو DE 240 ډیوایډ بای انډر روټ 3 اوس موږ دا DE معلومو نو دې له کراس ضرب ورکړو دې له په دې کې ضرب ورکوي چې دې له په دې کې ضرب ورکړو نو زموږ سره به راشي 240 ډیوایډ بای انډر روټ 3 دې له په دې کې ضرب ورکوي او ضرب 1 اوور انډر روټ 3 دا په خپل ځای باندې پاتې شو از اکول ټو DE اوس دې دوه چې ضرب ورکړو نه به 9 راشي او د 9 انډر روټ پر راشي او د 9 چې موږ سکویر روټ والو نو هغه راځي 3 نو 240 ډیوایډ بای 3 از اکول ټو DE اوس 240 چې موږ په 3 تقسیم کو دا هغه نه به د DE قیمت راشي 80 میټر اوس وګورئ زموږ سره د دې ځای نه بره چې کوم قیمت راغی هغه 80 میټر راغی اوس دا 80 میټر چې موږ د 240 نه منفي کو نو زما سره به د دې مینار هایټ راشي نو زه لږ جدا کوم دا او زموږ سره CE د مینار هایټ دی نو دا CE ته وګورئ دا زما سره موږ چې موږ ته CE پکار دی دا CE چې موږ معلوموم د دې DE نه به د DC نه به منفي کو هغې نه به موږ DE منفي کو دا به د مینار هایټ راشي نو اوس وګورئ د DC قیمت زموږ سره هغه د AD برابر دی هغه د 240 او د DE قیمت زموږ سره 80 راغی میټر نو زموږ سره به چې دا موږ منفي کو 240 نه 80 منفي کو نو 160 میټر به زموږ سره د مینار هایټ راشي دا زموږ سره د انسر راغی